زموږ په محله کې ډېر بهترین انسان او زموږ د علاقې امام مو مولانا فضل ربیع استاد په نوم باندې تاسو ټول به پیژنئ او غریب مسکین سړی و عاجز سړی و خپل محنت زه دې ته حیران شمه چې اخره پورې خپل محنت به کول ګلګاري به کوله او هغې د محنت حلال رزق به ګټو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د فرض عبادت نه پس درجه د حلال رزق ګټلو د فرض موز د فرض زکات د دین د فرایض نه پس درجه د څه شي ده د حلال رزق ګټلو او د حلال رزق ګټون کی چې کم سړی په خپل لاسونو محنت او کوشش کې حلال رزق ګټي رسول الله علیه السلام دغه لاس خپل کړی دی څه کړی دی لاس یې دغه خپل کړی دی نو اخره پورې به او الحمدلله بچو باندې محنت وکړو چانه عالمان جوړ کړل چانه حافظان جوړ کړل خپل طرف نه د بچوم تربیت وکړو کور ماحول همداسې نه و چېرته ګانه بجانه پکې مونږ ونه رېدا چېرته پکې مونږ داسې جنګ جګړې الحمدلله ښه ټوله ورځ به پکې نعتونه لګېدلي وو مونږ به تېرېدو بس نعتونه به یې لګولي وو نعتونه به اکثر لګېدلي وو او ډېر اچانک ورته مرګ راغی بس داسې ډېر اچانک اودس کې مو د غرمې مونځ یې وکړلو او اودس کې الله تعالی دنیا نه واغست الله تعالی د درجات ولا بلند کړي او هغې بچو له ما خبره وکړه چې صبر ډېر ښه شی دی خپلې والدې له خپلې وړو وړو خویندو له او یتیمانان دي که نه نابالغ دي یو زوی نابالغ هم یتیمانانو په سر لاس راښکل دی سره اوس چې مقتدیانو له دا غیرت پکار دی مقتدیانو له دا غیرت پکار دی چې اوس د کلک ودرېږي دا جومات دې آباد کړي او د دې استاد د دې بچو سره د کلک ودرېږي که مالی امداد راځي که جاني امداد راځي د بچو سره د مضبوط امداد کوي دا خو د هغه ستاسو امام و ډېر وخت نه د دوی والد صاحب امام مولانا عبدالستار صاحب او بیا مولانا فضل ربیع صاحب اوس د هغه بچی دی نو پکار دا د خلکو له غیرت پکار دی چې بهی د خپل د مشر هغه نیکه او بیا پلار اوس نسې نو د سره مدد کول پکار دي که چېرته سرسایي وخت راځي که چېرته د غټ اختر سرمنو وخت راځي که زکات وخت راځي که هسې نو دې سره مدد کول پکار دي ودرېدل ورسره پکار دي مرسته یې کول پکار دي بعضې خلک ظالمان دغه وخت کې فایده اوچتوي خپې وخي داسې ده نو داسې نه دي پکار او موږ خپله هم انشاءالله کوشش کوو الله دې وله صبر ورکړي